نن سبا د ایام النهر ورځې شروع کیږي د غټ اختر ذی الحجې میاشت راختې ده او دا ډېر بختورې ورځې شپې الله جل شانه فرمایي والفجر وليال عشر. نو مفسرین فرمایي وليال عشر نه دا لس ورځې د ذی الحجې مراد دي. د دې په فضایلو کې یو فضیلت دا دی چې دا اولنۍ ذی الحجې نه واله تر اتمې ذی الحجې پورې انسان چې روژه نیسي د هر روژې په بدله کې الله جل شانه د دې انسان په نیک اعمالو کې د یو کال د روژې ثواب لیکي. نو چې د اته روژې انسان ونیسي نو د اتو کالو د روژو ثواب د دې انسان په نام اعمال په نیک اعمالو کې جمع شي. او بیا چې انسان باندې نهمه ورځ د عرفې راشي نو د عرفې په ورځ چې انسان روژه ونیسي د انسان له الله جل شانه د 2 کالو د روژو ثواب ورکوي او د 2 کالو د ګناهونو د معافۍ اعلان ورته کوي. بل په دې ورځو کې لویه او ښکلې او د عشق عبادت هغه لسم په ذی الحجې باندې کېږي چې هغې ته قرباني ویل کېږي. قرباني د هر مسلمان باندې فرض ده چې کوم مسلمان دا مقیم وي په خپل علاقه کې په خپل ملک کې او په خپل ځای باندې وي او دې انسان سره دومره پیسې وي چې هغه د شریعت په نظر کې د مالدار وي او د شریعت په نظر کې انسان هغه وخت مالدار کېږي چې کله د انسان سره 52 تولې چاندي یا د دې قیمت ایام النهر کې موجود وي نو دې انسان باندې یو قربانی د خپل طرف نه دا ادا کول دا واجب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د کوم انسان وسوي او قربانی ونکړه نو دا کس زموږ خواته نه راځي زموږ جماعت ته نه راځي. نو انسان له پکار دی چې د عشق د عبادت دا په ښکلي انداز سره وکړي چې څومره ښکلي څاروي اخلي څومره ښکلي زناور اخلي الله جل شانه هغومره اجر او ثواب دی انسان له ورکوي. دا یاد لرئ په زناورو کې ټولو نه افضل ترین دا زناور دا مؤنث زناور دی او انسان په 7 حصو کې لکه غټ حصې چې وي لکه غوا شوه غوایي شو سنډا شوه یا میخه اوښه یا اوښه شوه نو دې کې 7 حصې کېږي. نو انسان دې کې ځان دپاره یو حصه نیوی شي یا ځان دپاره یو حصه وړه لکه چیړي یا ګډ دې بیزو کې واخلي. خو دا ځان له څاروي دا افضل هم دی په هغه صورت کې چې ده ته ښکلې چیړي میلاویږي ښکلې ګډ میلاویږي نو دې صورت کې دې انسان ته ځان دپاره قرباني یوازې دا افضل ده او که نه ښکلې چیړي ورته نه میلاویږي د وس نه دومره غښتو کې نو بیا ښه خبره دا ده چې انسان غټ حصه کې ځان دپاره یو حصه ملګرو سره ونیسي شرکت وکړي نو دې حصو سره به د انسان هغه ذمه فارغ شي. یو خبره هم دا یاد لرئ چې هر انسان هغه سړی وي او که زنانه وي نو ده باندې قرباني واجب کېږي په هغه صورت کې چې دی د شریعت په نظر کې مالدار وي. ګورې دا یاد لرئ د یو کور د طرفه یو قرباني دا کافي نه ده چې کور کې څومره افراد وي او هغوی سره هر یو فرد سره دومره مال وي چې هغه د شریعت په نظر کې مالدار وي نو هر انسان به د خپل طرفه یو قرباني کوي هغه به ده باندې واجب او فرض ده دا ضروري ده. الله جل شانه دې په دې خبرو باندې د پوهېدلو او د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.